د مونږه د استنجا خبرې کړې وې. اوس د چارندام خبرې. چارندام مونږ سوچ کړی جدا چې دا مونږه کوم مونځ کوو، د دې مونځ متعلق په قرآن او په احادیثو کې ډېر زیات احادیث راغلي دي چې په دې باندې الله جل شانه دا ورکوي، دې کې دا برکات دي، دا پکې پیدې دي. او تا چې دا سوچ کړی چې دا ولې مونږ ته نه حاصلېږي، دې نه ولې مونږ محرومېږو. اصل کې مونږ چې کوم دی نو د دې دپاره چارهدام د هغې صحیح اهتمام نه کوو. اول مونږ له د چارهدام اهتمام پکار دی، نو بیا به چې کوم دی زمونږ مونځ هم صحیح شي. مونځ ته به هم چې کوم دی نو هغه کوم انعامات دي هغه بیا میلاویږي. نو اوس دا چارهدام وایي څه ته؟ وضو. چارهدام معنی ده صفایي. او په شریعت کې دا چاته ویل کېږي؟ په شریعت کې چارهدام کومې ته وضو ویل کېږي؟ په شریعت کې دا چې کوم دی نو د مخ او د لاسونو دواړه لاسونه او دواړه قدمونه او د سر څلورم حصې مسح کولو ته څه ویل کېږي په شریعت کې؟ دې ته چې کوم دی چار اندام ویل کېږي، وضو ورته ویل کېږي. حدیث مبارکه کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ته مفهوم دی، کله چې یو بنده مؤمنه چارهدام کوي او دې چې کوم دی خوله کې اوبه واشي، الله جل شانه د دغه خولې کې اوبه اچولو په وجه د خولې ګناهونه معاف کړي. پوزه کې اوبه واچي، د پوزې ګناهونه معاف شي. د مخ چې کوم دی ګناهونه معاف شي، تر دې چې د غوږونو چې کوم دی نو ګناهونه معاف شي. سترګو دا وینځلی شي نو د سترګو ګناهونه معاف شو، د باڼو ګناهونه معاف شو، سر مسې سره د سر ګناهونه معاف شو. دا حدیث دی اوږده دی کې الله جل شانه یې تر دې چې د قدمونو د خپو هغه نوکونه کې چې کوم دی کوم ګناهونه د هغې نه شوي د هغه الله جل شانه د انسان ته معاف کړي. دا یو چارهدام په وجه. نو د دې وجې نه د چارهدام خیال ساتل. نو اوس پر چارهدام فرایض وو. چارهدام کې 3 څیزونه دي، یو پکې فرایض دي، دویم پکې واجبات دي، دریم پکې سنت دي. فرض دا چې کوم دی د هر مونځ دپاره نفل وي، سنت وي، واجب وي، فرض مونځ وي، جنازې مونځ وي، سجده د تلاوت وي، دې دپاره چارهدام کول دا فرض دي. دویمه خبر د واجب ده. نو واجب دا چې کوم دی د کعبې طواف کولو دپاره او د قرآن د تلاوت کولو دپاره واجب دی چارهدام کول. تلاوت کول نه بلکې د قرآن څه شي؟ د قرآن تلاوت کوله. او دریم سنت چې وي نو دا د اودس د پاسه یا چارهدام د پاسه چارهدام کول. یا سړی چې کوم دی نو څوکي هغه په قهقه باندې وخاندي نو دې سره وي چارهدام ماتېږي، دی به بیا چارهدام کوي. دا 3 شیزونه ماته ته پکې وي. یو چې کوم وخت کې چارهدام کول فرض وي نو د هر مونځ دپاره، نفل دپاره، سنتو دپاره، واجبو دپاره او دغه شانتې جنازې دپاره، د فرضو دپاره، سجدې د تلاوت دپاره. چې ما ته وي چې واجب وي نو واجب به هله وي چې سړی د کعبې طواف کوي، قرآن شریف دا ښکلی یا تلاوت کوي دې دپاره. دریم چې سنت وي دا چارهدام کول نو دا چارهدام د پاسه چارهدام کول او دغه شانتې سړی وخاندي په قهقه باندې د هغې نه پس چارهدام کول. دا څه شی دی؟ سنت.